بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمون د نن ورځې درس د هضمي سیستم اولنۍ وظیفه یا انتقالونه او مخلوطونه یا د معدې حرکي وظیفې دي. اولنۍ وظیفه په معده کې د معدې په رابطه باندې موږ مخکې خبرې کړې دي چې معده د هضمي سیستم یوه پراخه برخه ده چې د لاور ایزوفاجیل سفنکټر نه شروع کیږي او پایلوریک سفنکټر ته رسیږي. دغه برخه د فنډوس په نوم باندې یادیږي، دا برخه د کارپس په نوم باندې یادیږي د جسم، دغه برخه د انتروم په نوم باندې، دغه ټوله انحنای د ګریټر کارویچر په نوم باندې یا د لوی انحنا په نوم باندې یادیږي، او د لیسر کارویچر یا د وړي انحنا په نوم باندې یادیږي، او دا برخه د ډوډینال بل په نوم باندې یادیږي. په همدې ترتیب منګه مخکې ویل چې د هیستالوژي د نظر په کې څو قسمه حجرات لیدل کیږي چې یو میوکس سیل دي چې مخاط افرازوي، بل چیف سیل دي چې مختلف قسمه انزایمونه افرازوي، بل پریټل سیل دي چې انټرینسیک فاکټور او هایدروکلوریک اسید افرازوي، او ارجنټافین سیل دي چې د مختلف قسمه دغه سیروتونین پکې افرازیږي. او سیروتونین فیزیولوژي به په اما خپل ځای کې په خبرو کوي، خو یو د سیروتونین د وظایفو یو خوب راوړل دي. دا معده شو، موږ او تاسو د معدې سره بلد شو، د معدې مختلفې برخې موږ وپېژندې. راځو دغه حرکي وظیفې په معده کې څنګه صورت نیسي، دا زموږ د نننۍ ورځې د درس موضوع ده. د معدې حرکي وظیفې درې دي چې یوې ذخیروي وظیفې دي. دا وظیفه د معدې تر هغه وخته پورې ادامه لري تر څو د معدې محتویات د معدې نه د هضمي سیستم نورو برخو ته ورتیر شي. بلې مخلوطونکي وظیفې دي. دا وظیفه تر هغه وخته پورې ادامه لري تر څو د معدې محتویات یا غذایی مواد په یو سپینه تیاره رنګه خټه باندې بدل شي چې دغه خټې ته بیا د کیم نوم ورکول شوی. او درېمې د خالي کېدلو وظیفه ده. چې نظر ضرورت په آیسته ډول باندې صورت نیسي. اول راځو ذخیروي وظیفو ته چې دا وظیفه څنګه په معده کې سرته رسیږي. کله چې د بلې د عملي په واسطه باندې یا د سوالوینګ د عملي په واسطه باندې غذا د خولې نه معدې ته انتقالیږي، نو په معده کې دوه کاره کیږي. یو دا چې کوم غذایی مواد اول د غذایی مواد کله داخليږي د معدې په جسم کې یو دایروي حرکت طی کوي، چې د دې حرکت په نتیجه کې کومه غذا چې معدې ته مخکې داخليږي د معدې جدارونو ته ځي، او کومه چې ورپسې راځي د هغې نه لږه رالرې کېږي، کومه چې ورپسې راځي د هغې نه رالرې کېږي، او بالاخره کومه چې په آخره کې راځي هغه دغه لاور ایزوفاجیل سفنکټر ته نږدې غورځېږي. نو یو غذا په داخلېدو سره معده کې یو دا کار کېږي. بل څه کېږي، بل کله چې غذا معدې ته داخليږي یوه عکسه تولیدېږي چې د واګل ریفلکس په نوم باندې یادېږي. واګل ریفلکس. دا عکسه د واګل افرنټ الیاف په واسطه یا د واګل سب د حسي الیاف په واسطه د معدې نه ځي پاراسمپاتیک مرکز له، او د پاراسمپاتیک مرکز نه بیرته د واګل افرنټ الیاف په واسطه یا د واګل سب د حسي د حرکي الیاف په واسطه بیرته معدې له راځي. کله چې معدې له راله په معده کې څه کېږي؟ په معده کې ملسا عضلات په استرخاء باندې اخته کېږي، د معدې ټون کمیږي،
معده سستیږي، معده کې ډېر غذایي مواد ځایږي. معده مخکې د دې عکاسي د تګ نه په دې کې 1500 سیسي غذا ځایېدله، خو د دې عکاسي د راتګ نه وروسته د دې ظرفیت زیات شو او په معده کې اوس 1500 سیسي غذا ځایږي او د کوم مشکل د رامنځته کېدو سبب نه کېږي. ولې دا کار وشو؟ ځکه چې دغه عکاسه تولید شوه، عکاسه لاړه پاراسمپاتیک مرکز د بیرته راتګ په صورت کې معده آزاده شوه او ډېرې غذا ته د ذخیرې دپاره ځای ورکړه او غذا په معده کې ذخیره شوه. دغه وظیفه ما مخکې مو ویلې چې د هغه وخته پورې ادامه لري تر څو دغه مواد د معدې نه د هضمي سیستم نورو برخو ته ورتېر شي. د دې نه وروسته دویمه وظیفه شروع کېږي چې دا مخلوطونکې وظیفه ده. د کله چې غذا په معده کې ذخیره شوه نو په اول قدم کې هغه غذا مخلوطیږي کومه چې د معدې د جدار سره د نږدې نه په تماس کې ده. نو د دې مقصد دپاره په هرو 20 ثانیو کې یوه موجه د معدې د جسم نه په بنفسي ډول باندې را روانېږي یا په سپانټینیس ډول باندې را روانېږي یا خود به خوده را روانېږي. دلته یو پوښتنه ده چې خود به خوده خو یو کار هم نه کېږي، دا پکې د کوم ځای نه خود به خوده باندې را روانېږي؟ دا په حقیقت کې د معدې د جسم د ملسا عضلاتو د استراحت پوتنشیل موجه ده. په یو ژوندي انسان کې هر وخت دا موجه موجوده ده، دا د استراحت پوتنشیل موجه ده. کله چې اکشن پوتنشیل کې تولید شي نو بیا همدغه موجه په قوي پریستالتیک حرکاتو باندې بدلیږي. نو هر 20 ثانیو کې د معدې د جسم نه یو موجه را روانېږي چې کله موجه را روانه شوه دغه موجه د ځان سره هغه مواد اخلي کوم چې د معدې د جسم سره د نږدې نه په تماس کې دي، یا په بل عبارت هغه مواد اول ځان سره رالاو کوي کوم چې اول معدې ته ورښکته شوي دي. نو کله چې دا موجه را روانه شي دغه مواد ځان سره واخلي او دې برخې ته راورسېږي. دغه موجه ضعیفه موجه ده، په دې موجه کې دومره زور نشته چې دغه محصرې ته یا د پایلوریک سپینکټر ته د استرخاء لپاره موجه راولېږي، دا خلاصه شي او مواد ډوډینام ته را داخل شي. نو څرنګه چې دا ضعیفه ده کله چې دې برخې ته راورسېږي موجه بیرته پورته خواته ټیله کېږي. چې کله پورته خواته ټیله شوه کومه وظیفه سرته رسېږي؟ مخلوطونه سرته رسېږي. موږ مخکې مو ویلي وو چې په هضمي سیستم کې دواړه ډوله حرکات دواړه وظیفې په شریکه باندې اجرا کوي، یعنی مخلوطونکي حرکات هم د مخلوطونې او هم د انتقالونې سبب کېږي. په همدې ترتیب انتقالونکي حرکات هم د انتقالونې او هم د مخلوطونې سبب کېږي. نو دا اوس که دې ته موږ وګورو دا د انتقالونکي موجه ده چې د دې ځای نه را شروع شوه راله او بیرته راله، په همدې ترتیب باندې راځي، بیرته ځي، راځي، بیرته ځي، راځي، بیرته ځي او په نتیجه کې کومه وظیفه سرته رسېږي؟ مخلوطونه سرته رسېږي. کله چې څو موجې سر په سر راغلي تقریبا 19 موجو په شاوخوا کې چې کله دلته راغلي او بیرته پورته لاړه نو غذا مخلوطیږي او د جامد شکل نه مایي حالت ځان ته اختیاروي او بیا سپینه یوه تیاره رنګه خټه جوړوي چې د کیم په نوم باندې یادېږي. دې ځای کې اوس د غذایي موادو نوم په دې نوم باندې بدل شو. اوس پورې چې موږ دغه موادو لپاره کوم نوم اخیسته هغه غذایي موادو چې د برې د عملیې په نتیجه کې راتله او معدې کې ذخیره شو او چې کله مخلوط شو نو دا نوم هم بدل شو، په کیم باندې بدل شو. دا نوم به د دې موادو سره تر هغه وخته پورې ورسره تر څو دا مواد ترانسفرس کولون ته ورسېږي، اول ته د غایطه موادو اوصاف ځان ته غوره کړي نو بیا به هلته هغه نوم هم بدل شي، نوم به څه شي؟ نوم به بیا غایطه مواد شي. نو دا مخلوطونکې وظیفه شوه. معده 3 حرکي وظیفې لري چې یو ذخیروي وظیفه چې په اول کې مواد پکې ذخیره شو، دویم مخلوطونکې وظیفه شوه چې موجې راځي او بیرته مخلوطونه پکې صورت نیسي. د دې نه وروسته درېیمه وظیفه شروع کېږي چې دا د معدې د خالي کېدلو وظیفه ده.
د معدې د خالي کېدلو وظیفه نظر ضرورت ته په آهسته ډول باندې صورت نیسي. څنګه صورت نیسي؟ موږ مخکې ویله چې په هرو 20 ثانیو کې د معدې د جسم نه یوه موجه په بنفسي ډول باندې را روانېږي او د مخلوطونې سبب کېږي. هغه 20 ثانیو کې یوه موجه وه، خو اوس په هرو 20 موجو کې یوه موجه کله چې دې ساحې ته راورسېږي په قوي پریستالتیک حرکاتو باندې بدلېږي. دغسې کوم ځای کې دا حرکات په قوي پریستالتیک حرکات باندې بدل شو؟ په انتروم کې. د همدې کبله د حرکاتو ته انترال پریستالتیک حرکات هم ویل کېږي. انترال پریستالتیک مومنت ویل کېږي. کله چې دا حرکات تولید شو دې محصرې ته د مینټریک انهیبیټري نیورونونو په واسطه باندې سیاله رالیږي. دا محصره نهي کېږي، خلاصېږي او د حرکات یو پمپ په شکل مواد لږ لږ په پایلورس کې راټېله کوي بالاخره معده خالي کېږي. او چې کله خالي شوه مواد د معدې نه دې خواته راتېر شو. دا حرکات د یو پمپ په شکل باندې مواد دلته را داخل کړه. دغه ځای کې دغه انترال پریستالتیک حرکات ته 50 نه تر 80 سانتي متره د اوبو فشار تولیدوي او همدا د یو پمپ په شکل مواد دې ته را داخلي. نو کله چې د پمپ په شکل باندې وظیفه اجرا کړه د همدې کبله دې حرکاتو ته پایلوریک پمپ هم ویل کېږي. پایلوریک پمپ. که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې د انترال پریستالتیک او پایلوریک پمپ په منځ کې کوم فرقونه موجود دي، استاد جواب دی چې دا دواړه یوه خبره ده. انترال پریستالتیک حرکات ورته په دې خاطر باندې ویل کېږي چې په انتروم کې را پیدا شوي، او پایلوریک پمپ ورته په دې خاطر باندې ویل کېږي چې د یو پمپ په شکل باندې وظیفه اجرا کوي. د همدې کبله دا حرکات د پایلوریک پمپ په نوم باندې هم یادېږي. موږ مخکې وویله چې په معده کې په دغه دوه قسمه حرکات په هضمي سیستم کې لیدل کېږي چې یو یې مخلوطونکي او بل یې انتقالونکي حرکات دي. خو په معده کې د دې نه علاوه یو بل قسم حرکات هم کله کله لیدل کېږي چې د هانګر کانټراکشن په نوم باندې یادېږي. هانګر کانټراکشن یا د لوږې حرکات. دا حرکات د غذا د خوراک نه 2 ساعته وروسته تقریبا 11-12 ساعته وروسته شدت اختیاروي. او چې کوي دا حرکات دا شخص ته یو حیثیت ورکوي چې باید د کس په واسطه باندې غذا وخوړل شي. کله کله دا حرکات د یو درد سره هم ملګري چې د هانګر پینګ په نوم باندې یادېږي. دا حرکات څنګه ما سره دي؟ دا په خالی معده کې ما سره دي او دا هم په حقیقت کې د هغه معدې د ملسا عضلاتو د استراحت د پوتنشیل موجه ده چې په ډکه معده کې د مخلوطونې سبب کېده او په خالی معده کې د هانګر کانټراکشن د منځته راتلو سبب کېږي. دا حرکات کس له حیثیت ورکوي چې په معده کې غذا نشته، باید غذا د کس په واسطه باندې وخوړل شي. یو تعداد فاکتورونه د معدې تخلیه تنبیه کوي او یو تعداد یې نهي کوي. دا باید موږ د بل ساعت درس موضوع شي. د توجه نه مننه.